یار السلام علیکم محترم ناظرین، زه رضیه مې سودوي تحصیل سروکئی علاقہ ګنګریش په داسې علاقه شه موجوده یم چې چېرته تاسې وینئ چې دا نن سبا په ټیم شه چې خلک په خلوتې شه پنډېږي، دغه په غرینه شه د غورینه والي دي په دغه شه دی د خپل ژوند تېروي. دغه خلوتې باره شه پوښتنه کوم چې دی د دلته ژوند څرنګه دی او د خلوتې نه تاریخ روښیي او خپل روزمره چې کومه دی د زندګي دو او دی ته کوم مشکلات یې اخباره شه روښیي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دغه غورینه شه پنډېږي نن سبا په ټیم شه نن سبا خلک کوم ځای ته تللی دی ته په دغه غوري شه وخت تېرې کوي دغه باره شه څه روښیي تاسو ته مشکلات وي تاسې ویله دغه شه پنډېږي. جی د مو نوم امیرزاده دو، زه د قوم نظرخیل سره تعلق لرم او تو چې کومه خبره وکړله د خلوتې په باره کښې یا دغې کم از کم 300 سال کېږي که نه 300 کوله چې میش په دا علاقه کښې پوته کېږي قوم نظرخیل. نو دا میش چې کوم پوته کېږي د مجبورۍ د وجې نه چې د میش سره هېڅ داسې طاقت وسیله نشته دی چې میش د شیر طرف ته ووځي، ویلې چې ټول د غربت والا خلک دی یا مول محتې والا خلک دی، هېڅ ترتیب او طریقه نشته دی. ته وینې د حالات چې د میژ دولته د سکول هېڅ غا نشته دی، سهولت نشته دی او ورسره د اسپتال سهولت نشته دی. د خبره اندو د کولې د ساتې خبره دو نو د دغه وجې نه د میژ بچیون ورځ په ورځ مثال ورسته پوته کېږي او د هغسې محرومه پوته شول، تعلیمي نه وکړل. نو دغه تکلیفات میش ته خو دا دی که نه اپیل هم دی او دا مو خواهش دی چې د میش سره د دغې کم از کم 300 کوله وشول چې د میش دا علاقه رایشیدو په شپوته کېږي او هېڅ سهولتونه میش ته د میش خلک ته نشته دی. په دا علاقه کښې د یبې خصوص خپله ولیدله د حالات چې دا ګنده یبه میش استعمالوي د دغه نه میش ته قسمه بیمارۍ لګېږي او قسمه مثال زهریله غاوي پکښې که نه نه دغه نه میش دا بچیون چې بیمارون شي او په څه طریقه باندې میژ لکه اسپتالینو ته یوسي بیا د میژ سره دومره طاقت نه وي چې دی داسې علاج وکړي چې مثال پیرا علاج وشي خو دومره د غریبۍ والا علاج ور وکړي که نه او داسې تاسې په خلوتې شه پنډېږئ موږ تاسې دا روډینه ولیدل ډېر زیاتی مشکلات دي بالکل تاسې ډېر زیاتی تکلیف دی تاسې تک د پوره دغه نه والا اوس ویله نه دی چک کړی مخکې د میژ چې کوم سربراه دي هغه ته چې کله خبره ولوس ته ویر شي بیا د میژ هر شی د فن کو لکه سربراه او ژغکړیني داغه دي که نه چې مخکې دی خبرې کوي او حکومت سره میلاویږي د میژ څه نه څه یغه وصال رودریمي که نه یا میژ و دی ته هغه ویله وي چې یاره دی وسترو ته نصیرو مخکې کوي وي دا کسان چې کوم تو نامې عنایت کړل دا داسې په خلوتې شه پنډېږي په دغه علاقه شه نه دا خو کښل یې بنګلې ځون ته جوړې کړي دي بهرحال په شیر علاقه کښې پوته کېږي بچونې تعلیم هم کوي او سهولتونه ځون ته جوړ کړي دي ایسي لګولي دي نو دغه تکلیفات یې لیدلی دی لکه ته دانې چې تو سره ولله د تکلیف هم ولیده لږ احساس تر سره پیدا شو چې یاره واقعي دا خلک په تکلیف شه دی نو دی خو لیدلی نه دی او دغسې اوز د چا ور ویني چیرې مو پاللی دي چې روښی دی میش دغه خلوتي نه وکس میش د مشکلات وکس بالکل یې دغې خوب دی خوندون دي دغې علاقې دي بار په میاشتو خو یو دی چکار ووایي که نه په خپله مسله مسایل باندې روشي که نه چې کله څه مفاد وي بیا کوم ته ځون را ورسوي چې لیا دا خبره لیا دا نو دی په خپله ویني بیا د ویلو خو زه وي چې په شپوت نه دي څه اچل چې دا خبره وي چې تاسې لکه وستو خبره وکړه چې دی د کله مفاد وي کوم ته روشي تاسې بیا داسې ملکونه چې وسپرئ تاسې محروم کړي یې په نن سبا په وخت چې تاسې په دغه غورینه شه پنډېږئ خلوتي نه شه پنډېږئ تاسې داسې ملکونه سات ویلې ورکوئ هغې طرف ویلې ورکوئ هغې سره په یوه خوله کېږئ ویلې نو سات خو کله داسې وي چې مجبوري شي د قوم د علاقې د خلک که نه نو ویس خو انشاءالله چې میژ دغه دره پوه شوي چې د میژ مشرون او میژ ته مثال توجه نه روکوي میژ هم ویست دی نه مثال خپل هغه کټ کړی دو خو بهرحال بیا مو خلاصای نشي د حکومت خبره وي خامخا حکومت یې راولږي د میژ نه پرې پوښتنه وکړو او میژ هم د مجبورۍ ویلې چې خو بیا مخکې حکومت د میژ یوه خبره نه وروي
داسې تاسې کومې مجبورۍ دي چې تاسې یایئ چې که نه میږ په دغه باندې دغه خپلې ملکونې سره راشي بیا هغه لکه هغه مجبورۍ تاسې مجبور کړي وي چې تاسې هغې ته سات ورکوئ یا جګه چې تاسې که هغې طرف ورکوئ تاسې بیا هم محروم یئ تاسو ته خو بیا هم سهولتونه نه دي درکوي. نه اوس انشاءالله دا خبره په سوچ راغلې ده چې هغې نو میږ انشاءالله بایکاټ کوي د دوی په خبرو عمل درآمد میږ نه کوي انشاءالله علاقې چې لکه دغه سپین ږیري چې رپوتې دي که نه د لوکل خلک په دا پسې میږ چې کېږي د دې خبره ته توجه هم ورکوي او انشاءالله د خبرو میږ وروي دی د میږ خبره وروي او د مسایلو داسې حال ته دی مخشي کوي لکه چې د نن تاسې راغلي یئ داسې ته یې مخشي کوي د تکلیفاتو په کسي نور خو بیا ویس مخشي د حکومت خپل کور دی.